بسم الله الرحمن الرحیم. زه یو ور بیا د اډیو میسج په ذریعه خپل قوم انتهایی محترمو قومي ذمہ دارانو، انجمن حسینیه او قومي مشرانو، خپل قومي غیرتمنو جوانانو او خپلو خویندو میندو سره مخاطب یم او خپل قوم جمله مسافرینو سره هم مخاطب یم. ټولو ته خپل طرف نه سلام عرض کوم. مختصر خبره وکړو. بیګا څه کومه جرګه وه، اگر چې جرګې حصہ دی، موږ خپل قومي موقف بغیر فلټر نه او بغیر څه روک ټوک نه خپل قومي موقف کوم مو ریزرویشنز تحفظاتو همو کل کر بیان کړي دي. مغه شی مو ته رد عمل او هغه هم ولیدو. هغه نه بعد به حیثیت قوم مو کېناستو، مشاورت مو کو مو د پارلیمنټریانز موجوده او سابقه پارلیمنټریان کمیټي تشکیل کړه او هغه یو خبره وا څه طرف نه باوي هغه مو نامینیټ کړ چې تاسو مخکې مذاکرات جاری وساتوي. هغه خپل خبره قومي مغه حساب سره وکړه څنګه مو ویلیو. بهرحال هغه کې څه حد پورې مشکلات پیدا شو، جرګې واک آوټ کو باسدل لاړل. بیا مو مشوره وکړه، هغه نه بعد قومي مشورې په تحت چې کله د براره بتاو شو هغه حساب سره ما او تجمل او هم ذمہدارانو سره دا خبره وکړه چې قومي مشران دي څنګه مې خبره د پاره منتخب کړی دي، تاسو مهرباني وکړئ مغه د براره وغوړئ، مغوي سره د خبره وشي او متحفظات اوریا کړل شي. هغه ډیره واضح ده. هغه اگر چې فوډ کنوای کې یو طریقې کار په مطابق هغه بکیږي، هغه یو طریقې کار جوړ دی. ایوانی مورځي ورکه لږ مشکلات وی خو هغه به ان شاء الله جاری وساري وي. دین علاوه فیول حواله سره مل ډیزل پټرول یا پبلک د پسنجرز حواله سره عوام د پاره هغه کوم خبره ده. د نوري خبرې دي کوم معاهده تاریخ نه بعد خلاف ورزیان شوې دي، چوکړې دي څنګه شوې دي، اپریشن څنګه وشو، څوره افیکټیو ده، کوم شي ضرورت ده، کومه خبره وشو او کومه خبره نه وشو. دا ټولې خبرې بیګا د میټینګ ایجنډا حساب بیا هم مکرمه کې امن امان وسره وخت رول غواړو او کوم سره چوک خو وخت روي نو قومي پالیسی هم امداد څخه کار دی. مو هغه ټولو خبرو کې تعاون وکړو او خپل قومي مشکلات هم آسان کو او امن امان طرف ته مخکې قدم واخلو. نوغه حواله سره بیا کومه رابطه وشو هغه کې سبا کمشنر افیس کې دوباره مغو ذمہ دارانو میټینګ انعقاد شوه دی او سره به یو بیان استای کیږي. هغه نه بعد ان شاء الله متوقع ده چې روانه جمعې ورځې جاینټ جرګه وشي، یعنی د اهل تشیع اقوامو او د اهل سنت اقوامو او د ګراند جرګې مشترک جرګه وشي. هغه کې اته شونه به ان شاء الله بهترین یو پیشرفت بوي او خوالي طرف ته خبره لوړ شي، د امن یو پیغام بوي. د حواله سره قوم ته انده اپیل کوم چې د جرګې کوم پیټرن دغه د چالت به سخت خبرات ته نرمه خبرات ته واک او ته احتجاج الته ریاست رد عمل د ټول شنه جرګې حصہ ده. هغه مولیدو هغه مو سوچا کو نو تاسو به ډېر تشویش شکار نه کېږي. د حواله سره ان شاء الله هغه څنګه مو کومه خبره کړې ده، کوم قومي موقف ده، مغاشه به امید ان شاء الله دا ټول خبره ساته رسیدي ان قریب د معاملات ټیک شي. دین علاوه زه هلي حواله سره دویمه خبره کوم. بار مو کوشش وکړو بیا بارا زبدا وایم چې میس منیجمنت دی هغه واجنه د تاتول شکار شي، سسپند شي، نغنه بیا مشکلات جوړ شي. مو پرون بیا خبره کړې ده ان شاء الله مو سره انده خبره شي ده څنګه بیا اپریشنل شي، هلي سرویس به بحال شي. هغه د پاره حاج منور سره مخ خبره کړې ده څنګه د پاره وغیر جنبدار کمیټي د انجمن حسینیه زیر نگرانی کې جوړ شي. هغه کمیټه ترتیب داده چې کوم لیستونه دي هغه د دوباره هغه سکرینینګ وکړل شي چې چا څوره ضرورت ده. اورسیز تا اولین ترجیح یو لیست کې او سره سټوډنټس پلس کوم سیریس مریضان دي چې ویډیو زیرچی چا کډنیز فیلیر ده، چا
د لیور مسله ده، چا د کینسر پیشنټ ده، چوک نیورو کیس ده، د څه هغه الته ټریټمنټ پاسبل نه ده. نو دا به جاینټ یو لیست جوړیږي او په کار د مغه حساب سره دا شونه ډیل شي. او مو دا هم ویل دي چې په کار د الته کا ایرپورټ کې مسله ده، آرمي کې د هیلی برګیډ سره د کوارډینیشن وشي او قومي طریقې سره کوم غیر جانبدار کمیټي جوړ شي. منور جی سره ما بذریعه فون څخه خبرې شوې دي تاکي موږ کوم فلاحي ادارو د سه ورکرز څنګه سماجی کارکنان دی هغه هم هغه نمائندګي به واخلي او ان شاء الله هغه کسان جانبدار کمیټي غیر جانبدار کمیټي به په میریټ د انصاف تقاضې پر کوي او د خپل پروګرام په پکې ورځ لپاره چلی. امید ده ان شاء الله قوم به دغه ورغو خبرو کې تعاون کوي. زه یو ور بیا خپل طرف نه د ټول قوم دغه مشکلاتو کې تاسو استقامت ته سلام عرض کوم. امید لرم چې ان شاء الله روانه جمعې نه بعد ما ته امید ان شاء الله چې دا جرګه کامیابی سره انجام ته ورسیږي، د سره به قومي مشکلات کافي حد پورې آسان شي. ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.